پیښور هایکورټ داخله وزارت ته د یوې پاکستاني میرمنې سره د واده کوونکي افغان د شهرت تابعیت په خواص د اقدام کولو امر کړی. د زینت بیگم په نوم پاکستاني میرمنې او د هغې افغان خاوند محمد طاهر پیښور هایکورټ ته عریضه کړې وه چې دوی خپلو کې واده کړي، اولادونه یې دي، خو پاکستان یې افغان میړه ته تابعیت نه ورکوي چې لدی عمله د دوی د اولادونو فارموي هم نه جوړیږي او د ستونزو سره مخ دي. د های کورټ په جسټس عبدالشکور او جسټس ارشد علي مشتمل دوه کسیز بینچ د خالد پرواز د قضیې اوریدنې نه وروسته د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د یاد افغان پخواز باید د قانون له مخې پریکړه وکړي. په عدالت کې دغه کیس پیروي کوونکي وکیل ښاغلي سیف الله محب کاکاهیل ډوکیټ ویلي چې د های کورټ د دې فیصلې نه وروسته اوس لاره واره شوې ده چې کوم افغان وګړي د کومې پاکستاني میرمنې سره واده کړی وي نو هغه اوس د پاکستان تابعیت اخیستی شي. نوموړی وایي چې د زینت بیگم په کیس کې د عدالت په دې خبره مطمئن کړی دی چې کو یو افغان د پاکستاني میرمنې سره په پاکستان کې واده کړی وي نو هغه د پاکستان د شریعت اغستو حقدار دی. نوموړی وکیل ویلي چې تر دې وړاندې زینت بیگم او د هغې میړه د کورنیو چارو وزارت ته هم د پاکستان د شریعت لپاره رجوع کړې وه، خو وایي چې د کورنیو چارو وزارت یې غوښتنه رد کړې وه او د پاکستان تابعیت ورکولو نه انکار کړی و، نو ځکه دوی بیا پیښور های کورټ ته مراجعه وکړه. ښاغلي سیف الله محب کاکاهیل وایي چې عدالت په خپله فیصله کې یاد افغان وګړي ته امر کړی دی چې داخله وزارت ته هم په هغه فارم د پاکستان د شریعت ورکولو لپاره عریضه وکړي په کوم فارم چې بهرني میرمنې د تابعیت غوښتنه کوي. خبریال ناصر داوړ وایي چې په پاکستان کې ډیر داسې افغانان ژوند کوي چې ودونه د پاکستاني میرمنو سره کړي خو د هغوی نه نکاحنامې جوړیږي، نه اولادونه د پاکستانیانو په توګه منل کیږي او نه هم ورته پاکستان تابعیت ورکوي. خبرو کې ښاغلي داوړ وایي دا چې اوس پاکستان د غیر قانوني افغانانو د ویستلو کمپاین پیل کړی دی نو یو سوال دا هم راپورته کیږي چې څنګه به هغه افغانان له خیوا د ویستل کیږي چې ودونه پاکستاني میرمنو سره کړي دي. هغه وایي کو چې دوی ویستل کیږي نو ښځې به دلته بې اسرې پاتې کیږي او دا به یو ډیر غیر انساني سلوک وی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400